الرحيم جدي احاديثنا دي حديثنا مسألة قسامت دا ثابتي قسامت دا یو اصل دی د اصول شرعیونه دا یو قاعده ده د قواعد شرعیونه او شریعت قسامت جایز کړی دی دا دې لپاره چې دې کې مصلحت د انسانانو دی د عبادت مصلحت دی چې خلد وجلنا د قتل او قتال نه دا منشي دا بنشي او قلب د خبر اهتمام کوي چې کوم محله کې مړ پیدا شي او هغه 50 کسان د قسم ورکړي شي هغه چې نه منګه خبر یو نه منګه قاتل لیدل چې قسمونه وکيو نو هغه نه بعد دی به چې تاسو اهل محله دې سړي دیت دا ورکوي 50 کسانی او کور په سر بچی جن دو خاندار اوري په ایمان وي چې انده د پاره چې دس کیږي دا ټول محله په نیم منټ کې دا ټول عثمان دې چې جن ولټي چې دس چاوک او رانی سي او چوک کې ببندي او چې خد دې څه سړی ته ولي او توانې کېږي مزه قسم زخرمه کران اخلاص او قصابن نشته نو د دې وش دنیا د زرها او د برز اره د کور نه وې زت وشو او څه چې تیر شو هغه تیر کچا سوګي وشته کو سوګي وشته نو د قسامت مقصد دا دی چې خلقو اصلاح شي خلد قتال نه د وجلنا دا بنش جمهور علما صحابه تابعین من بعدهم د دې ټول د علایه د کوفیین او د حجاز د شام بلکې د جمهور جميع امصار او د دې ټول د علایه د قسامت دا ثابت لیکن البته اختلاف پدې کې چې آیا دا قسامت کوشتا اوس په دې باندې عمل کول دا څنګه یو جماعت د علما و چې قسامت اوس دا باطل دی په دې باندې عمل ځانشته نو څوک عمل کوي او دا حکم په هغه زمانه کې وو او دا حکم وسو دا موجود نه دی لکه سالم ابن عبد الله سليمان ابن يسار حكم ابن عينا قد رحمهم الله نو دې دا و چې دا حکم مسنشتري دا هغه دور زماني سره خاص خو د دینه ما سوا جمهور علما هغه دې قائل دي دا حکم هغه وخت موجود و نو هغه نه بعد وسم دا موجود و چې یو سره هغه او جوړل شو قتل عمدن واقع شو سره په محله کې پرود دی او وجل شو آیا په دې کې قصاص واجب دی که واجب نه دی آیا په دې کې قسامت واجب جمهور علما حجازی او امدارنګ امام مالک رحم الله امام اوزاعی امام احمد رحمه الله داوود ظاهری او دی جمهور علما ټول داوی چې په دې کې یو سړی دی نو هغه وجلې شو او قصدن عمدن چې نو وجلې شو نو هغه نه بعد بیا په دې کې قصاص دا واجب خو امام کوفیین احناف شوافی صحیح قول لري چې دې کې قصاص دا نشته په دې کې دیت دا واجب اگر که قسم سره مشوي خو په دې کې دیت واجب دی د عثمان لیثی د حسن بصری رحمه الله او همدارنګ د امام شعبی د ابراهیم نخعی رحمه الله د دې ټول دا مسلک او دا مذهب دی او دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبد الله بن عباس او د معاویه رضوان الله اجمعین د دې دا مسلک او مذهب دی چې په دې کې دیت واجب دی په دې کې قصاص دانشته وسوق چې وای په دې قسامت واجب دی نو په دې کې بیا اختلاف دی چې آیا قسم مستحاته ورکول کی په دې کې اختلاف وزه قسامت کوشتان قصاص نشتا قسم بچاته ورته نو امام مالک شافعی جمهور علما دا وایي چې ورثه ته قسم ورکې دي مړي هغه به دا قسم وکي چې دا زمون قاتلان دي او زمون دا سړی دی دا وجه دی
ورثو ته قسم دا ورکړي 50 قسم بدی ته ورکړي ماغه نه بعد دی دیت مستحق هغه دی ګرځي چې دوی ورثو د مړي ته قسم ورکړي دا غي د لپاره دلیل امدا حدیث دی چې دلته ذکر شوی دی د ابو حدیث دا د دې لپاره حجت او دلیل ځکه په دې حدیث کې تصریح شوی په دې باندې چې ابتداء د یمین کیږي دا به د مدعی نه کیږي او هغه نه بعد کوم مدعی نه ورسته بیا به ابتداء د یمین او مدعی علیهم باندې دا کیږي مدعی نه به شروع هغه دا کیږي امام مالک رحمه الله دا وایي چې په دې کې سلفن و خلفن علما د دې قائل دي چې دلته دا هغه چې واجبېږي شروع چې کیږي دا د مدعیین نه بکیږي امام مالک رحمه الله د دې قائل ولی ځکه دا جنبه د مدعی چې کوم دا قوی ده په دې باندې یاره دا مړې وجلې شوی دی وینو باندې ککړ دی قدن وجلې شوی دی او دې ته قسم ورکول کېږي د دې دا جنبه نو دا قوی دې ته دا ورکول کېږي لیکن د دې نه ما سوا نو جمهور احناف بلکې همدارنګه د دې سلامي زو شاګردان هغه دا وایي چې قسم ورکول کېږي چې چا باندې دعوه شي مدعی علیهم چې څوک دې نو دې ته قسم دا ورکول کېږي اوس کچې ته دا سوي احساس دا واجب نه دی او همدارنګه دیت په مجرد دعوه باندې واجبي جمهور علما دا وایي چې سړی وي یاره زما سړی چې نو دا مړ شوی دی او ماندو پټو کې پروت دی او لا چې نو ماندو والا ونیسي او دین چې نو دیت داوا او مجرد دعوه باندې نه تر څو پورې چې د دې سړی وجل کېدل په دې قوم قبيله کې التدیق یو علامه نوي یو نقل نوي یو شوبه نوي غالب ګمان نوي چې دا سړی وجل شي په دې معنی کې د عمدي وجلې شوبه نوي مطلق دعوه باندې نکي او دا شوبه چې دا ثابتېږي په مختلفو طرقو باندې یو دا هغه وخت هغه لازمي دیت لازمي چې دلته دا مقتول چې کوم سړی وجل شوی دی په خپل ژوند کې دا خبره کړي یا په وهلې شو خو زخمی دی نو هغه د زخمی توپ په حالت کې وایي چې زه پلاني سړی دا وشتلې ما پلاني سړی زه وهلې ما پلاني سړی ما باندې دا سعاده کړی دا اگر کدی باندې اکثر نه معلومیږي د زخم نه معلومیږي چې دې چې د زهر ستنې ورته وهلې وي د زهر انجکشن ورته وهلې وي نو اثر په معنی معلومیږي نه پلانی سړی ما باندې دا کار کړي پلانی قوم دا کار کړي پلانی خلکو دا کار کړي نو دا اوس موجب د قسامت امام مالک رحمه الله لیث رحمه الله نو هغه داوي ټول ائمه قدیما او حدیثا هغه په دی باندې دا متفق خو امام مالک رحمه الله به سرد دینا اکثر لر اعتبار ورکي او جناو اثر زخم هم په دې سړی باندې وی دا پکې شرط دی نو به قسامت لازمي او کسره د شبهه نه دې سړی خبرم وکړه خو به اثر د جرح نشته دی اثر د زخم نشته نو به قسامت دا لازمي نه خو د امام شافعي امام مالک رحم الله نه ما سوا نور علما و چې اثر لره په دې وخت اعتبار نشته کړي په خپل دا خبرو ولی جمهور علما یو دلیل دا وي ځکه دا د یو وخت دی او دا د حالات په دی باندې چې د نور روان دي چې دا مجروح هغه په دی وخت کې رښتیا وي هغه کوم چې مجروح دی نو مجروح هغه په دی وخت کې رښتیا وي او دی وخت کې دا سړی د کذب نه د دروغ نه ځان چې د نو هغه بچی د معاصی نه ځان بچی ځکه دا سړی د مرګ او د ژوند په کشمکش کې او د مرګ او د ژوند کې د دې خبر روانه دی وخت دا دروغ نه و چې اسمن کېږم ولې ذات یو ګناه ځان تطبیق کړي نو د دې قول لپاره اعتبار او د دې قول دا معتبر او امام مالک رحمه الله مذهب دې په دې کې اختلاف دي چې آیا د دې چې دا خبره کوي په دې باندې شاهد ته ضرورت سچ دوه کسان شاهدان په دې خبره ویو کني نه یو روایت دا چې نه دې چې کم خبره کوي چې په دې باندې دوه کس شهیدان هم وي او بل روایت دا نه چې اثر په باندې موجود وي او دا خبره وکړو شاهدانو ته ضرورت دا سره نشته دویم دا چې گواهان نشته
خو بغیر د گواهانو نه دا سړی باندې اثر موجود دی. دا سړی په وینو کې ککړ دی، سړی وجل شوی دی، سړی وهل شوی دی، او همدارنګه چې دنو سړی مړ شوی دی، نو اثر په باندې موجود دی. لیث رحمه الله، همدارنګه امام شافعي رحمه الله هغه د دې قائل دي چې دلته قصاص دا دیت دا واجبي. او دریم شبهه دا ده چې دو عادلان کسان هغه گواهی د جرح وکي، او دو عادلان هغه نو ورسته دا کړي یو سور د ژوندیو هغه نه مخکې چې دا بیدار شي دا خبر وکي. دو کسان گواهی وکي چې دا سړی منقول دل دا زخمیو د زخم په حالت کې پروت بیهوش او بیهوشي په حالت کې مړ شي، نو بیا دیت دا لازمي. هغه څه شری عادلان چې هغه جرحه هغه د دې کړي دل دي چې مونږ راولو دا ویدل په وینو کې چې دنو پروتو او وهل شي او مونږ دې گواہی کو او مونږ په دې باندې گواهان. امام شافعي رحمه الله او همدارنګه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا وایي چې بلکې د قصاص د دوه عادلان کسان گواہی وکي چې یار دا سړی دا فلانی چې دنو دا وجل دی، گواهانو کې د زخم چې دا سړی دغه دې کې زخمی شوی دی، نو بیا به حکومت تفتیش او تلاش کوي. نو هغه نه بعد کدا سړی پیدا شو او د عادلانو په گواہی وکړه، نو هغه نه وروسته دا به قصاصي کې په دې کې قسامت چې جنو هغه نشته. څلورم شبهه هغه دا دیت هغه صورت کې ثابتېږي چې کله یو متهم سړی د مقتول څنګه دا پیدا شي یا دې تقریر پیدا شي او سړی الته یو متهم سړی او یا د دې طرف نتیجه نو داراغه او هغه سره چاړه ورسره ده، ټوپک ورسره دی، تومانچه ورسره ده، اله د قتل دا ورسره ده، او دې سړی باندې د وینو اثرم دی، وینو باندې جامې رنگ دي، ککړې دي، سړی ورخطا دی، او همدارنګه د دې د هيئت هم په دې باندې دال دی چې سړی دا کار دا کړی دی. او دلته چې خلال سړی مړ دی پروت دی، دې سره چاړه چپو ټوپک راغی، نه الته لیوشتا نه شرمشتا نه زمریشته نه اسم نشته دی، او سړی چې دنه مړ دی دا سړی سره په دغه هيئت په دغه طریقې باندې نو دارا نو معلومه شو چې دې سړی دا ټول اسباب آلات ورسره برابر معلومیږي دا سړی دی وجلې. او پنځمه شبهه هغه دا چې دوه کسان دوه طایفې دي، دوه ډلې، هغه په خپل مابین کې چې دنو هغه جنگ، او لیکن د دې په مین کې یو سړی مړ پیدا شو. امام مالک رحمه الله، امام شافعي، امام احمد رحمه الله په دې کې قسامت داشته. امام مالک رحمه الله یو اسحاق نراوي نو هغه دا وایي چې په دې کې قسامت چې دنو نشته، یو روایتدار چې په دې کې قسامت هغه شته. و چې دواړه طایفو په مابین کې چې دنو پیدا شو، کله راځي د یو طایفې طرف نشوي نو قسامت په مغي باندې، او که دواړه طایفو طرف نشوي سړی مې سیمړي نو په دواړو باندې. که یو جانب د لیکړي بل جانب نه کړی چې کم جانب کړی نو تاوان دا دیت دا په مغي باندې. او شپږمه شبهه هغه دا چې سړی پیدا شو ازدحام د خلکو د ټال ټیل مټیل د خلکو په مابین، او التمین کې سړی پیدا شو، سړی پولم شوی دی او دا مړ شوی دی. امام شافعي مولوی دی کې قسامت داشته او دیت واجبي، او امام مالک رحمه الله وینا دا سړی وینا حاضر ده نو په دې کې څه دانشته. امام ثوري رحمه الله اسحاق نراوي و چې دیت دا واجبي کې بیت المال باندې بیت المال بدیت ورکړي. لکه همدغه مثال د حج د عمرې دی چې التټیل مټیل وي او خلوی نو اکثر سړی کمزور نه بلکې تکړه مضبوط سړی وي، یو ځل وګورل او کل در باندې رااله نو به سوبزي سوب برادي خو در باندې دیږي نن دی ویني نه یار در باندې خلجو سړی دی ما به دي بل بدر باندې راځي نه ساده موبات. نو دغه صورت کې نو سو وی دي کې قسامت شتا. امام مالک رحم الله وی په دې کې دیت دې قسامت دانشته. اوم شبهه دا صورت دار چې یو سړی دی د قوم محله ده یا قبیله ده په دې کې پیدا شي، یا د قوم جماعت دی په جماعت کې سړی دا پیدا شي. امام مالک رحمه الله علیه، شافعی احمد رحمه الله هغه دا وایي په مجرد دې سړی پیدا کېدل باندې نو دلته دا قسامت نه لازميږي بلکې دا قتل دا حاضر دی. ولی نو ځکه دا سړی کله کله دا وشي چې یو سړی ولګي بل سړی مړ کی
هغه راوړي چې قوم کلی اولس په محله کې چې دن واقع کې دی په اعتبار نامه دې لپاره خلدي ته نسبت وکړي. امام شافعي مولا به وایي په یو صورت کې بیا ثابتېږي دا قسامت هغه داري چې د محلي والا او د دې سړي په مابین کې دښمنی ده او دا دښمنی هم خلکو ته معلومه ده چې دا دښمنی لري او د دې نه ما سوا بل چا سره خلک شوی هم نه دی نو خلک شوی هم نه دی خلک هم په دې باندې خبر دي نو دې صورت کې بیا قسامت شته. کله د محلي والا او د مقتول په مابین کې داسې دښمنی نه وي عداوت نه وي خلک خبر نه وي نو بیا په دې صورت کې امام شافعي مولا د دې قائل د قسامت دا نشته د دې دا وینا چې دا راغلی دا حدل. امام ثوری رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله بلکې جمهور کوفیین اکثر علما د دې قائل دي چې قتیل په محله کې یا قریب محلي ته دا پیدا شي نو په دې کې قسامت دا واجب. بلکې امام شافعي رحمه الله نما سوا احناف همدارنګ امام ثوری بلکې کوفیین هغه ټول د دې قائل دي چې په دې و صورتونو کې نو صدق صورت کې نو دې کې دا واجب دی چې قتیل دا په مسجد کې پیدا شي نو همدارنګ یا په محله کې پیدا شي یا د محلې په پانا کې پیدا شي یا د محلې شاته پیدا شي نو دا دیت لازم دی. او کچې ته دا د محلې نه وروسته پیدا شو د کلی د محلې نه شاته وروسته چې الته د چا مخم نه و شاته نه پیدا شو نو په دې کې دیت دا په بیت المال باندې دی او هغه صورت کې چې کله اهل محله باندې دعوه نه داوش. او امام اوزاعی رحمه الله وایي چې قتیل موجود دل په محله کې قسامت واجبي اگر که اثر نشته زخم دی باندې نشته سړی مل دی نو قسامت دا واجبي. د داوود ظاهری د اغیم دا رايه ده دا هغه هم دا نظر نو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو دی راغله نو د عبدالرحمن نو دی خبرې کولې قبل صاحبه نو فقال له رسول الله سلام كبر الكبرى في السن نو چې کوم مشره نو هغه ته نوبت ورکړه فسمت دا چې وتكلم صاحباه هغه دوه صاحبین هغه خبرې وکړي وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی اسلام ته خبره اصل کې د دې وجه دا و د عبدالله مشرانو دا کې تر زمانو خو یې ستو محیصتان و د عبدالرحمن دغه خبره کوله د دې عبد الله چې دا کوم مرشیو د دې سکه ورور د عبدالرحمن دا خو یې ستو محیصتات دا ډول تر زمانو دې ډول د عبدالرحمن نه مشرانو خو عبدالرحمن چې خبرې ذکر شروع کړي هغه دا ویلي چې دې ورور د قتل ما خبرې بزکو ما ځکه دې وارث ما د نږدې مذهب خبرې کوم خو پیغمبر علیه السلام ورته کبر خبرې دې اکبر من کو کی چې کم مشر دی اگر که حقیقتا داوی حق دا د ورور د پاره د دې تر زمونو د پاره حق دا نشته خو پیغمبر علیه السلام دې ورته وایي چې دا خبرې چې کوي دا د ګور استاد ورور خبرې د مشر کی ته وایي ته ولی ذکر دی وخت د نبی رسول الله مقصود د خبرونه حقیقتا دعوه قائمول نو که حقیقتا د جج په مخ کې د قاضي په مخ کې دعوه قائمای نو هغه سړی به قائمای چې څوک وارث دی هغه سړی به قائمای دي ته څوک نږدې دا ورور به چې دعوه قائمه کړي د نبی رسول الله مقصود دا چې د صورت واورما چې دا قصه څنګه وشوه صورت قصې واورما چې دا خبره څنګه وشوه د دې صورت د قصې د پر نبی رسول الله ویل چې کبر چې دا مشر دی اوږي دا خبره وکي که اصلي دعوه قائمه وي نو پاتې دا ورور عبدالرحمن دعوه قائمه کړي او مراد کبرنا هغه چې در پچا کې د فستن نه پستن کې نو معنا دا چې کم په عمر کې دی دا د اوږي او دې کې اشاره دي تشوا چې دا مشوار والے پچا کې په عمر کې دام د امور مرجحه ونه دي لکه امام باندې جګړه راغله یاره کم سړی امام کو یو مشر دی بل کشر دی مشر امام ته ځکه په نسبت سره په کشر ته مشر باندې خلکو اعتماد دا زیات یاره مونږ ته امام راولېږي څنګه امام در ولېږو یاره چې دا کمزوري وي سپینګري وي ولې زمونږ جماعت د محلې د کلی په مابین کې د سپینګري امام راولي نو معلومیږي دلته د دې لپاره مرجحه شته دی ځکه چې سپینګري نه وي نو معلومیږي دا چې هغه خطراتونه ډک وي نو ځکه دا وایي اوس کته دا وایي چې پیغمبر علیه السلام د خبره پیش کړه نو مقتل عبد الله بن سالم فقال لهم اتحلفون 50 يمينا
فتستحقون صاحبه تاسو 50 قسمونه کوي یو ورته وتولي تاسو به مستحق شي دم د صاحب او یا به تاسو مستحق شي د قاتل له تاسو به د حق نو دا ثابتي اوس دا نو پیغمبر اسلام دې چې ویل چې تاسو قسمونه کوي درې ورته اوس پیغمبر اسلام قسم درې ورته څنګه پیش نو باید دا اورور عبدالرحمن تی ویلی وقاصتا دی اورور دا دوله خطر زمن دې لپاره کوم میراث نشته چې اورور ویني تر زمن کوم میراث هم نشوي دا وارث هم نه دی نو مونږ وایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر دی ته معلومه وا چې دا یمین تر وارث پورې مختص دی خو نبی رسول الله خطاب ټول ته وکړو او مراد د دین هغه ثبوت چې کوم سره مختص دی تر یمین پورې ځکه مخاطبین پیغمبر اسلام ټول کو مراد نه امدقت نه مراد وتاسو مستحق دم د صاحب یا دم د چا د قاتل لرا نو معنا تاسو حالت نو ورستا تاسو حق پدې کې نو دا ثابت کیږي حکم دا ثابت کیږي ولیکن دې ته قسم جائز دا ورثه قسم پوری جائز دی خو کله دې پوي وی یا ګمان وی پدې باندې پوي وی یا ګمان وی پدې باندې که پوي نه وی ګمان نه وی نو بیا دې لپاره قسم نشته دی نو چې دې ته نبی صلی الله علیه وسلم خبره کړو نو قال دې ویلي وکيف نحلف من لم نشهد موږ څنګه قسم او موږ په دې وخت حاضر نو او په دې وخت موږ هم ونا نو به نبی صلی الله علیه وسلم فتبرئكم يهود ب50 يمينا دی وتا ته برائت يهود د 50 قسمونه باغی کوي او تاسو برائت درکې او تاسو بری کی یمین نه بتا اخلاص معنا دار چې هغه قسم اوخل اذن هغه توقي نو بیا بتاسو چې جنو دې نه خلاص چې دا خبره وکړه نو دې بیا مرادي نشو ویلي وکيفا او څنګه موږ قبول کو نقبل ايمان قومن قوم چې کافران دي داغي قسمونه موږ څنګه اومنو هغه په اسم قسمونه کوي هغه قسمونه هغه کوي هغه چې جنو موږ اعتبار په باندې نشته نو فلما را ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطى عقله نبی صلی الله علیه وسلم ولید دا دیت پیغمبر علیه السلام د خپل ددانه دا دیت ور بل روایت کې راځي فوداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبله بل روایت کې راځي من عنده بل روایت کې راځي انما وداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من عنده قطعا للنزاع نزاع جګړه دا ختم شي اسلام ذات بینی د پر نبی اسلام دا کار دا حکم او بل روایت کې راځي چې پیغمبر اسلام دا اوخان ورکړو د ایبل د صدقې نه ور نو بعض علماء چې دا روایت غلط دی چې د صدقې د اوخان نه ور نو دی وجه امام ابو اسحاق مروزی رحمه الله وای جمهور علما دا وایي چې پیغمبر اسلام دا اوخان دا د ایبل د صدقې نه واغستلو هغه نه بعد بیا مالک شو نو بیا ورکړو دا غي په عوض کې پیغمبر علیه السلام به د صدقې تسبیح وکړ نور نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داوت او بعض علماء وینا د ایبل د صدقې پیغمبر اسلام دیو جن ورکړو چې دا اولیاء د مقتول چې و دا محتاج دا غریبانانو نبی رسول الله دې محتاج غریبانان دي اتل زکات وانه کیږي نو زکات ورته ور زکات هغه پیغمبر علیه السلام ورته او د دې حدیث نه نو دا مسله معلومه شو یو دار چې امام د خلکو مصالح دا په نظر کې وسات اصلاح ذات البینی کوي هغه چې د بیت المال د مصرفولو حصہ راتلل مصرف د دینه مصرفه دانه امدارنګه قسامت چې نو دا ثابت قسامت نو دام ثابت شو چې یو سړی قتل پیدا شي او هغه په دې باندې ځوان یا علم په باندې موجود وي نو دغه اهل محله والا ګوردا به دیت کوي دیت بداوه وهي قال حدثنا عبد الله بن ورقه قال حدثنا عمرو بن زيد قال حدثنا ابن سعيد المجرد قال عن ذلك كريم حدثنا عبد الله بن محيط كما قال عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قبل قبل قال قبل خير من رقابنا انه الى الله بن اسلم وبكر فتعمل وجهه وجعله ابو الحسن والرامي وهو يذكر محيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان معقول كان في غيره وقومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قال لنا فذكرنا في صحيح ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع برمته رما اصل کې هغه رسیته ویل کېږي چې دا قاتل په باندې تړلې وي نو دې ته ویل کېږي نو معنا دارا چې دا قسامت نو دا چې دنو نو چې دا خلاص کې دغه کې بری سره هغه رسیل را چې کم د قاتل غاړه په باندې تړلې ده او نو معنا دار دا تسلیم کی ولی د چاته د مقتول ته نو هغه ته بچیدنو داور
اوه نو دې حدیث باندې باب استدلال نیولې وګوره دې ثابتېږي ځکه معنادار چې رسول غاړه کې چې هغه د تسلیم کی معنادار قصاص دی نوال بعض علماء نه قصاص نشته معنادار چې دې تسلیم کړي ته معنادار دیت کې دی نو هغه داور ځکه دیت په واره دا ثابت نو داوی ته داخل شوم مر بدن لهم یو غوجل ته دې پاره یو فرقدنی ناقه من تلك الابل رقه برزها نو دې کې اشاره دې ته کوي حفظ حدیث ته جما ګوره دمرا د حدیث یاد کړی لري چې ما ته د حالات چې دین ټول ګوره دا یاد دي چې زه غوجل تلال مو به کو او هل مو دا قسم ګوره ترا ته یاد نو قال حماد وي هذا او نحوه وقال حدثنا ابراهيم وقال حدثنا ابن قال حدثنا شهود بعيد والذي يقال عن ذلك في حفص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون في حديث بركه الله وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو علي الثقفي الذي انا استعين ان نشهد يقال قال في حفص رضي الله عنه وعن حديث وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن استعين ان نشهد يقال ان عبد الله بن سالم بن وقيس قال نقول لذلك الانصاريين لبني الانصاريين بني حارثه فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم يسوع الله ويقول فقال ما قلت يا الله تعالى لا محوس ولکی چې د فرماغانو په بیس کې نو دې کې دا من ذکر شو چې التمل شروط وایا ابو بکر یعقوب قال المصالح وحيته رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال رضي الله عنه فصدق وشيء ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرفون خمسين يمين وتطيبون قبل المقال وقال يا رسول الله عليه وسلم فقال انه قال رسول يهود بخمسين قال فقالوا يا رسول الله كيف نقول لما قال المال قولكم فاقامكم بني فتعملوا شيئا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قال حتى يتمنى قال انا شيئا يحدث بني ام شيء يسال ان رجلا من الانصار بني حارثه يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق وعمل بالقرار قال محيط نقول اليه وقال ذلك من حديث اليه الى قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يشاء هذا الشيء الثاني قال فإذا بن محمد قال فريضه من تلك الفرائض بالمربدي نو دې ته فريضه ویل کېږي نو مراد نه هغه اوفدا د دې اوفونه چې کوم په دیت کې ورکول کېږي نو دې ته فريضه ځکه ورکول کېږي ځکه دا مفروضه ده آداب مصدقات چې کوم مال ورکول کېږي نو هغه کې عادت معلوم وي هغه کې سن هغه معلوم وي نو دې ته فريضه ویل کېږي هغه اوفا چې کوم په دیت کې ورکول کېږي نو هغه ته فريضه نو دا ویل کېږي معنا دا چې دا په زکات کې ورکول کېږي او په دیت کې دا مقرره چې دا ورکول کېږي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ايوب قال حدثنا ابو يساري قال وقال لي حدثنا رضي الله تعالى عنه ومن وقال ان امر يوم صلاه ومن قالوا يا خير تبركوا يا وجدوا على الفضيله قال الذي امر به فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وداويا يا قولا يا لم يجد فرمان يدي قال حدثنا اذا قال 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 النوبه على سبيل الله قال قال يقول حدثني ابو دجاج قال ان ابي رحمن بن سلمان قال لي محمد رضي الله تعالى عنه اخبر عن الله سبحانه وتعالى عبد الله بن سلمان قال يا حضرات الذين قالوا انا يسمع لنا عبد الله بن سلمان فقلت له وقال لنا فقير فقال يقول كما لا ثم الله حدثه وقال الله تعالى اخبر عن الله فلا أنا قومنا نستقدم على ثم أقبل نستقدم على قومي فرجل ذلك ثم أقبل مجرده ونستقبل أكبر من معصرا عن المسالم فلا قوم أن يسقط يتكلم هو الذي كان شيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالكبير والسيدة فتكلم هو يسقط ثم تكلم أن يسقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما للقائل وقلما أن يسقط بحقه فنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتكلم إنه الله شكر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الله معين متواتر وعبد الرحمن أتحرم ورقة فيكون لما قال قالوا لا على متحرم يقول قالوا ليس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول من حتى مسجد تعليم دار قال تعالى فقد أشهدني أنا أخبره وبه قال حدثني أبو طالب وحمله بن يحيى قال
الله أتدرى وقال أن رجل بنا شكوى قال أخبرني قال شاكر قال أخبرني يسرا بن ربيع عن سليمان بن يسار وقال أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان قال في الجاهلية وفيه قال حدثنا أحمد بن رافع قال حدثنا جلسة قال قال حدثني ابن شهاب بن عبد الإسلام بن وزارة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن آخرنا قال في بقيه كتاب ولا بقول وفيه قال حدثنا أحمد بن عاصم بن الواني قال حدثنا يعقوب بن وحيد قال حدثنا أقام الشهر بشهر أن أخذ رجل برحمن وقالوا هذا يتم رضي الله تعالى عنه وقال عنه عن أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذي اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا آتنا في إيمان كامل الله الإسلام والدين الخامية وسراج المسلمين والأخلاق طالبان الله صابران عالمان دين نگاران الله ټول ته صحت او نور سو بیماران ټول پتاون یا الله تعالی کاملان وکړي الله د چا مشکلات حل ډیر دوستان دي دعاګانې غواړي مشکلات الله ټول مشکلات حل الله تبارک وتعالى اسلامي نظام امان راو د قران او سنت نظام راو کافرانه جهاديان الله په خپل قهر او غضب باندې اخته اللهم انصر الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل اقامهم اللهم خذ مقادير المقتدر اللهم خذ مقادير المقتدر وصلى الله تبارك tahun nama tersyukur dari pagi kita campurkan pengasyuan. Thank you.